نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم وعن حارث بن وهب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل زعيف متزعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر متفق عليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ځان وساته صبر که ځان خپل کسان سره چې بلی رخ خپل سبا او بیګا یریدون وجهه چاوی مقصد صرف د الله رضا د الله خوشاله کوي ولا تعد عیناک عنهم ماړه واسترګې خپل داوینه په بل طرف باندې پاک ظاهري ډول سنگار او د دنیا په خبرو اترو په مال او دولت باندې برابر خلقو ته حارث ابن وهب رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله نو اوریدل چې فرمایله چې زه خبر نه در کوم تاسو ته په جنتیانو باندې نو فرمایل چې کل ضعیف متضاعف هر هغه مؤمن چې هغه کمزور وي په خپل نظر کې ځان کمزور ګڼي او متضاعف خلم هغه ته نسبت ته کمزوري کوي ولو اقسم على الله لابره خو دې د الله په نوم باندې قسم وخوري چې زمادي د الله په نوم قسمي د پلان کې کار وکيږي نو الله شانتي کوي او خبر نه در کوم تاسو ته په جهنميانو باندې کل عتل جواز مستكبر هر انسان چې هغه سخت طبيعت دی الغلیظ الجافي بس انتهائی سخت سوګه خاله ورزم نه ونه خاله کوشش کوي هر یو سړی دی ډډه کوي پسند کیږي او جواز الجموع المنو بس مقصد سیب مال ډکول وی مال جمع کول وی خزانه ډکول وی زکات نور کوي نه حقوق العبادت ادا کوي نه حقوق الله ادا کوي یعنی هم مال جمع کوي او هم پر دې حقوق ور سره وي حقوق الله ور سره وي حقوق العباد ور سره وي او بعض علماء الزخم المختال بمشيته هغه انسان ته لیکيږي چې هغه چاق او غټ پټوي او پتک کې تکبر کوي او یا القصير البتين ډېر خوراک کوي متکبر او مغرور حق دی او خپل حق نه ګوري خو خوري مستكبرین د متکبر خلق د سپک ګوري او د حق انکار کوي نو په مختصر الفاظ باندې د جنتیانو او د جهنميانو نقشه پیش کړ نبی عليه السلام چې جنت چې دینو دا د کمزور خلقو ده او نبی عليه السلام فرمایي لاړه جنت ته جنت مو قتل نو یو به سړی زیات دي او بل به کمزوري خلق زیات دي کمزوري مغرورا متکبره سرکشان به نشته او جهنم ته جلان چومي قتل نو د سړو په نسبت خزي زیات دي او
او په دې کې ټول هغه سرکشه او متکبره او مغروره او هغه باغیان خلق دي چې په دنیا کې هغه ډېر زیات ځان ته نسبت ضرورتیا کولو. د ضعیف مطلب دا نه دی چې د خامخا کمزوري. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې قوي مؤمن بهتر دی د کمزوري مؤمن نه. دلته مراد ضعیف نه دار چې دی په خپل نفس کې عاجز دی، عاجز دغه تکبر نشته، دغه غرور نشته، نه کم صفاتونه جهنميان نه دا به کې نشته دي ته ضعیف وي. دې مطلب دا نه چې په لار کمزوره ګرځي. نبی علیہ السلام په لار باندې خټ تیز ګرځیدو. عائشہ رضی الله عنها فرمایي یو کس داسې روان دی په لار باندې ډېر عاجز روان دی. والله څوک ته دا قاری صاحب دی، قران ورته خور دی، قاری صاحب دی یلکه تیز ده. عمر فاروق رضی الله عنه ټول نوچت قاری و چې خبره به کوله نو خلکو ته به اوروله، او چې کله بچا گزار کو نو سړی به دردمن کو، او چې پلاره بتلو نو تیز بتلو، داسې رو عاجز منتلو، پلاره خطیز تلو خطیز تک به کولو. دا تکبر نه دی. نو د ضعیف معنی دار چې دا صفاتونه بکینه عتل نه، جواز نه، مستكبر نه. دا عتل معنی دار چې د سخت طبیعت لري، انتهایی سخت طبیعت، دومره سخت خوې دی چې سرنا خلک خواله ورتل نشي. لکه بعضی استاد به تیر شوی لیډرانو کې بعضی لیډرانو چې هغه انټرویو یې راوي چې دومره سخت طبیعت لري څوک به خواله ورتل نشي. دا څه سړی زوینو ها د پیغمبر نو چې انسان په مقدس مکه نه تیر شوی، او هغه انتهایی په سختۍ په ټیم کې سختو، د نرمۍ په ټیم کې نرمو. دانه چې بے ځای سختی به کوله یا بے ځای نرمي به کوله. بس کم ځای چې د سختۍ والته به سختی کوله، کم ځای د نرمۍ والته به نرمي کوله، کم ځای ور خنداون الته به سره مسکې شو، چې کم ځای د خفګان بس ظاهري مخ باندې اثرات تغمر واسطه. دا یو طریقګار او انسانو د انسانیت هر کار خدای دی وجنا. معاذ ابن جبل رضی الله عنه فرمایي چې د يهودو مشرکان وبخندله وای تاسو دې پیغمبر دی چې تاسو ته شو د ټکو میچازو چلم خي، او چې بالکل او زګه جاو زمون د پاره په منزله الوالد دی. داغه مثال خو زمون د پاره پلار د مور دی. هغه مونږ ته د ناس تی پاسي د خوراک کا د تشو د ټکو میچازو د لاري د تګ د سلام او کلام او د کېدو د پاسېدو ټول آداب خي. دسی ادب نشته چې هغه نه دی خوذره. چې کله وسره ماشوم ناشته سلمہ رضی الله عنه نار ته وی چیرې پګس تازه خوراک کوي کل به یمینه کا خیلاس باندې خوراک بیا واغنونه هر ځګ نه کوله کل مما یلی کا خپل مخه تخره او بسم الله نو وکړي ورته بسم الله وکا. او درې آداب او په ټایم کې خود راځي چې بسم الله وکا په خیلاس خوره خپل مخه تخره. دا ټوله کاسه یو شان دي خوراک ده، د نور خلکو مخ ته مخره دا آداب دي. دا نه چې دې زنمانه زناور دا زناور چې دا خوراک ته دا ودونو کې تاسو دلې کنه به شادي حال کو چې کوم په ولاړې خوراک کوي زناور خوراک ته دلې هغه زناور د یو بل نه دا ځان ته کوم ده نو داسې خیران خلک وي دا مونږه تمرو خیران ډیګریان ور سره دي، ډاکټرانو پروفیسورانو ساينسدانانو سوسا او دا زناور په شان دي لوخ ډکی د یو بل نه تختې. لیکن په دغه محفل کې چې کوم سړی اسلامی نظریه والا سړی، اسلامی جامو والا سړی، اسلامی لباس والا سړی، اسلامی سوچ او فکر والا سړی به ته چرته مونږ نه چا به خلکو په شان دي چې کوم دې زناور خوراک کوي. دومره براخه چې څومره خړای شي او دومره برالي په ولاړې بنه خو خرچه د سړی توپ باندې وته کېنی. لیکن دوی دې نه خبرم نه دي خوراک چلو لم نه ورځي. نو نبی عليه السلام یو ماشوم ته په یو ټک کې درې آداب خودل چې روټي خوري بسم الله کا، چې روټي خوري نو خپل مخه ته خورا په خی لاس باندې خورا نو ورته چې بالکل نبی عليه السلام مونږ ته دین آداب الخراء مونږ ته د ناس تی پاسي د قضاء حاجات او آداب بیانې تشمی چازي چې کینه بداسي ذکر کوي چې هغه کلک نه داري در باندې نه کوي
د ابو داود اولنی سر کی حدیث کی نبی علیہ السلام چې کله تشمی چاجی کوله ناغه بزګه دمس او دمس هغه ځکه ته چې پوسوي نرم وي بوګوي هغه کې به تشمی چاجی کوله چې داری ورته نه کیږي داری قضای حاجت تپار بلری تلو ابعد الناس لری بتلو حتی لا يراه الناس خلق وللیدو دا خلق د نظر نه ځان پناه ساتو دا ټول آداب دي دا بیا ادبی چې کومه ده په اسلام کې نشته اسلام د آداب او مذهب ده نو په دې وجه باندې چې کم سړی کې داسې صفاتونه موجود دي نو دې ضعیف نه ده چې داسې صفاتونه به موجود نه دي ضعیف او کمزور مؤمن معنا هغه مؤمن دی چې الله ته مطلوب مؤمن دی ځکه د مؤمن په صفت کې عاجزی ده ایمان چې کوي دا تصدیق او تابعداري ته وي انقیاد اسلام هم تصدیق او انقیاد او تابعداري ته وي ایمان هم تصدیق او انقیاد او تابعداري ته وي امن نم ده دیو پر سکون دی په ضعیف دی په کمزور وي او چې دا صفاتونه به موجود دي چې د عتل انتهایی سخت طبيعت لري انتهایی سخت طبيعت نو دې په واسطه د مؤمن صفت په دې کې نشته دویم نمبر جواز ده چې دې بس جمع کون کې ده او منع کون کې ده د حرام او د حلال تمیز نه کوي او بس غټ شوی ده د حرام او د حلال تمیز نه کوي او خوراک کوي بس نټول جامع معنی همدار چې الجموع المنوع جموع دې ته وایي چې مال جمع کوي او منوع دې ته وایي چې حقوق العباد او حقوق الله په دوانه په مال کې په کې نه ادا کوي هغه حق چې کوم ده نو سکه هغه نور کې پردي حقوق د دې وجه فقیر مسکین وایم دې ته نبی عليه السلام چې کله فرمایل چې تاسو د خپل امت محتاج او فقیر پیژنئ غریب چورتوای غریب پیژنئ نه اورته ویل چې نه او د دې امت غریب دار چې د قیامت پر ورځ باندې راشي دنیا کې ډېر نیک کارونه هم کړي لیکن په د باندې بعد د دنیا حقوق الله به په حقوق العباد به په هر څه بلار شي ختم بشي دیو بینه کو پادش پردی گناهونو په بار شي د گناهونو یو لوی پیټه ورته په سر باندې راشي دی غریب دی دی ته فقیر ویل کیږي نو دې سره الجموع المنوع دی اول مستكبر دی په جامو تکبر کوي په مال تکبر کوي په خلق ځان او چت غني خلق ته سپک ګوري او د حق نه انکار کوي د حق دا اوریدونه انکار کوي نو دا صفاتونه چې پکې موجود شو نه دي ضعیف نه دي او چې دا پکې نه دي ضعیف دي عبد الله ابو عباس سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه فرمای صحیح بخاری و مسلم حدیث سے قال مر رجل على النبي الله فقال لرجل یو سړی راغی د نبی علیہ السلام په خوا باندې تیر شو نو نبی علیہ السلام یو کس ته ویل دغه کس ابو ذر غفاری رضی الله عنه د نور روایتو کې مسند احمد کې دغه رجل نوم ابو ذر غفاری رضی الله عنه ده عنده جالس و ما رايك في هذا و د دې سړي په باره کې د څه خیال له دا کوم کس چې زما په خوا کې لاړو تیر شو د دې انسان په باره کې د څه خیال له فقال رجل من اشراف الناس دا هو د اشراف الناس نه خلکو په نظر کې دی ډېر اوچت انسان دی نو هذا والله حري ان خطب ينكه وان شفاع يشفع فسكت رسول الله صلی الله علیه وسلم و دا داسې انسان دی چې دا په اشراف الناس عزتمند خلکو کې دی او ډېر مناسبه ده که چرته چا د نکاح مطالبه وکي ناغه خور لور خلک په نکاح ور کوي او کله چا سفارش وکي سفارش قبليږي رسول الله بس غلې شو چوپ شو ثم مر رجل اخر به یو بل سره راغی هغه تیر شو باغ ځبانی فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم فما رايك في هذا د دې سړي مبارک دي څه خیال له ابو ذر فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين دا په محتاج مسلمانانو کې دي هذا حري ان خطب الله ينكا وان شفع الله يشفع دا دې انسان د ډېر مناسبه ده چې څوک د چا د خور او د لور ته پوسټ کې د نکاح نه ور کوي او د چا سفارش کې سفارش نه قبليږي وان قال الله يسمع لقوله او کدا چرته خبره کوي نو څوک خبره ته وګم لګي توجه ته لګي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض مثل هذا تا دا پتره دا کوم مخکې سړی صفات دی وګو دا سړی په مقابله کې دا چې دا ټوله دنیا د سونې نړک شي د سرو د سپینو زرو نړک شي
او دا سرو سپینزر دا دغه سړی وي دا سړی دی بهتر دی دا چې کومه تا ته عاجز ښکاري دا مطلب نه دی حدیث په یو روح باندې وزن نه پوهې کوي دا یو شاد نادر واقع ده اوس کله کله به سړی بیا ډېر عزتمند دی ډېر شریف وي ډېر مالدار وي ډېر مخور وي ډېر ښه توجه وي او ډېر ښه سړی وي ډېر ښه سړی وي او د خلکو جوړي کوي هغه به د خلکو جدي نوراني نه راولي اگر کنن سبا دا خلک ډېر کم دي چرته په سلو کې سل 200 کسانو کې یو کس په تاسو په نظر باندې ښکاری نور څوک جوړ نه راولي بلکې خپل خلک چې دا اول مخکې راشي وي چې لکه دا خورانه شي دا خبره او دا جوړونه شي نو کله کله بداسي وي چې سړی به ډېر عزتمند وي خلک به قدرم کوي عزت پم کوي حقیقت کې به خسړی او د خلکو جوړي راولي خلکو ورانی به ختمي او د اصلاح کوشش کوي دا سوچ او فکر به د اصلاحي ولیکن کله بداسي وي چې سړی به ډېر خلکو په نظر کې بوچتي لکه اکثر خلک وایي رضا بس دې سجلو میټینګو ډي سي صاحب وختلما کمشنر صاحب وختلما پلانکی صاحب وختلما دې وړه پالتو سړی دې وړه پالتو انساني بلکې دا پالتو خان دې ډېر دی دا پالتو خان ازي تاسو ته کوم ویم دا بچرته په سلو کې یو تو کسان یو کسوي دا 98% چې دا ټول هم دغه شیزونه دي انو خو کسر غلي دا معمولی غو دي حرکت کې در فیسبوک باندې موږ دا وکړه تاسو وکړه مار مامار سو وکړه تا ته ګورو کوي ته ورس مار ماما غړي تا نه دي غړي تاسو لکه سیندخ چې ټوکونه وي تاسو غړي نن زما ټول دنیا دي سیدا کاربل چا کړی دی ما کړی دی د بګیو خبره نه کړی وای ما کړی دی نو دغه شعر هغه وزر چې کنه پاغي باندې خپل مخ بیچ کی چې ما دا وکړه لکه دلته مقصد دا دی چې بعض وخت کې بداسي انساني او د خلکو په نظر کې ډېر بیکار وي ډېر بیکار دا خبره یاد ساتي ګوره چې ډېر کرتی وره بعض انساني هغه ډېر کمزور ته ښکاري به ولید زماني او ډېر نیک سړی ډېر صالح وي ستاسو ذهن کې به ډېر بیکار غوندي سړی لیکن هغه ډېر صالح وي چرته هم د چا مبارکي د لیدلو سره یو د نظریه جوړول او د مبارکي غلطي خبري کول یا هغه د سپک قتل دانه دي پکار حقیقتي حال نه خبرم نه او بیا چې کله داغه مبارکي توین کې دې شاډر اوچت انساني لکه مخکې تاسو ته بار دا خبره شوې ده اویسی قرنی رحم الله دته اکثر علما افضل التابعین وي اویسی قرنی چانه پیژندو خو چې کله عمر رضی الله عنه سره ملاقات وکړو او عمر رضی الله عنه هغه ته وویل چې ته اویسی داغه نوم عمر وای چاو ستا مبارک نبی علیہ السلام دا فرمایلی دي ما ته دا ویلې دي چې کله عمر اویس قرنی راغی داغه نه دعا وغواړه مستجاب الدعوه ډېر لی ولی دي ډېر بزرګ دي وساغت دا پته نشته دا خبره یاد ساتي دا زبار برداین ته خپنه شي خو د ولایت چې کومه نه سپېمی نه وګونی نه سترګي نه نخي نه نورانیت او نه تورواله نه سپینواله ګوره دا خبره یاد ساتي د ولایت لپاره سنخي په ظاهر کې نشته د اسلام په ظاهر کې نه خښته اسلام منځ او روزه او زکات او ګیراو دا آداب دا ټول د اسلام دی ولایت بزرګي تقوا د دې اندرون سره تعلق دی په مخ باندې سنخي نه یو سړی وای چې لکه د پر مخ باندې نه خدي تاسو نورانیت وبګي سنورانیت وبګي ډېر اولیاء اولاد غره اویسی قرنی روان است نورانیت پکې نه خلکو به جندوم نه چې نورانیت پکې خلکو چې مخ خپلخيږي لکه دنه خو چمک دمک خيږي بل طرف نه ولا پسیرو جامو کې چې کوم عمر فاروق ولړل دا غنم سره جمک دمک چې کوم نه خيږي خلکو چې داده نه دا خلک دی پیژني او نه دا خلک هغه پیژني چې په دا وخت کې په دغه ځای کې په ټول انسانانو کې بلکې په ټول مخلوقاتو کې په دغه ټیم کې د عمر نه اوچت انسان نو په دې موجوده مخلوقاتو کې د ځمکې په سطح باندې عیسی علیه السلام اسمان کې د عمر نه اوچت بل څوک نو او بل طرف ته په تابعینو کې
د صحابو نه بعد د صحابه کوم موجود هغه د ویسي قرنی د کروڑاو ویسي قرنیان چې کوم دي دا غوي نسدي اوچتي صحابي درجه ته نه رسی خو په تابعینو کې ټول نو اوچت انسان چې کوم دي هغه سره صحابو نه بعد ویسي قرنیو اوس هغه کوم سره خنشته په دې کوم سره خنشته دی ورته وای چې ته ویسي ویل چا وای ما ته دعا وکړه دعا ورته وکړه هغه چې کته پورته وته کته تاسو کې وزا د الله بنده ما عبد الله عمر اتا امیر المؤمنین وای چاو ایسه په جړاو شو ته ما ته دعا وکړه وای نه کنه اولیاء الله دي ته وای اولیاء الله دي ته نه وای چې بس دا ظاهری دانچی دی او خلق چې کومه ظاهری ځان برابرې د خلکو په نظر کې دی هغه نه پیژني هغه ته روست پته ولګي د خلکو ته چې خدای امیر المؤمنین دی عمر فاروق ته او دا اویسی قرنی دی د پیغمبر د په باره کې پیشنګوئی کړی دا ته دومره عظیم انسان دی نو بس خلکو هغه لړو تختې دو بیا خلکو نه زګي خلک خو بیا چې کله خبر شي کنه بیا خو د مولا وای دومره ګیرو اله تعویذونه وشو بیا څنګه ګیرو بس نو هغه دې سلاړو تختې دو چې خدای د دواګان د پاره غلم دوا نور څه بنئ دا ټول دنیا دي سیده ما ته دوا وکړه ما ته دوا وکړه یا به دوا قبلي کې یا به مستجاب الدعوات خو الله دې قبلي یا به قبلي او ځان خبره دار څه مبارک نه قبلي کې د باز خلکو مبارک به قبلي کې اوس دې یو بل نه پیژندلو نو کله کله به داسې انساني چې ابستا په نظر کې ډېر بیکاره لیکن هغه ډېر اوچت انساني نو په دې وجه باندې دا فشاذ نادر کې داراله چیرې دا انسان دغه نه بهتر دی وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنه والنار د جنت او جهنم مناظره وا مخاصمه وا الله ول څور کو مقصود حکایت ته او یا شکایت ته او یا الله ول طاقت ورکو د وینا طاقت الله په ګټه کې پیدا کړي په لوټه کې پیدا کړي په اور کې پیدا کړي په هوا کې پیدا کړي په دې کې پیدا کو خبرې کوله ناقل بعید نه فقالت النار جهنم ورته ستانه غره ولی غره وفي الجبارون والمتكبرون تا ته پتره ما ته پر دنیا هغه مغروره متکبره زورور او سرکشه ظالمان نمرود شداد فرعون قارون حامان یا د هر دور چنگیز خان او هلاکو خان مندلوخي دا خلق و چې کومه سړي دا به ماته راځي زما دي خېټې ته دا خلق راځي دا مغرور سرکش خلق دا ټول زما دي خېټې ته راځي دي بهتر انسان جنت ورته ویل چې نازه نه بهتر وقالت الجنه في ضعفاء الناس ومساكينهم چا چې په دنیا کې عاجزي کړې ده نرمي کړې ده هغه خلق په زما خېټې لري ایماندار دا مسکین او فقیر ته وای دا محتاج دا به همیشه یریږي همیشه عاجز وي د کافر په مقابله کې نه اشداء علی الکفار التبیا اشداء علی الکفار کمزوري هغه بیا ایمان دی او د ایماندارو په منځ کې وسوي ضعفا وي رحما بینهم خالد رضی الله عنه یو طرف ته د مشرکانو کافرانو آتش پرستو مجوس عیسایان يهوديانو مقابله کوي نو یو شان دي حیثیت دی او چې کله هغه ته حکم ملاو شو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شو او بلال رضی الله عنه راغی او چې کله بلال رضی الله عنه راغی ابو عبیده رضی الله عنه ته فرمایل چې تر سو پوری بیت المقدس فتح شوی نه ته بنه راوځي تا ته پتهشته ته چې راوځي بیت المقدس فتح به کومه ده شکست کې بدلېږي ما ته پته رسابه خاتون کې سدي خو لیکن تر هغه وخت پورې بیت المقدس فتح شوی نه ته بنه راوځي بیت المقدس فتح شو او بیا چې دنو بلال لوتلو او چې کله بلال لوتلو ورته ویل خطه ولا ور خط یاو کتل چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شوی دی بس ډېر خپه شو په جړا شو ان لله و راجعون بل خطر راغی ولولي خالد معذور شو او ته بل خط نشته بل شته بل خطه ولا ور ویني وس عاجزی ته وره هغه سیف الله چې پیریانم تیرېدل او شیطانانم تیرېدل او انسانانم تیرېدل چې اوسم خلق دا هغه سوچ کې نو سړی ته یو خیال ښکاري یو افسانه او تخکاری یو تصور او تخکاری چې دې سړی دا تور څنګه چلےدا چې سړی د ورځې 10,000 او 2,000 او 15,000 کافر مړکای
د دې انسان په لاس کې د طاقت څنګه راغلو تور او ډال چې کوم دی داغه د پاره چې کوم دی ناس یو کیلو نو پلاس کې داغه ته نه توري ماتيږي نه او تاسونه چې کوم دی داغه مړ کیږي او شکست کې ګوره نو حیران بشي ورته چې د مسلمان د جانب نه اتلس کسان مړ کیږي داوی نو او یا زر او اتیا زر وجري هرقل غوند انسان چې ځان ته سویلا د خالد نه تختیدل دی د خالد نه د کسرا غوندي چې د شروه د کسرا خسرو پرویز زوی د خالد رضی الله عنه د لاس کوم دینه پاغه بني بیماریاں یو تبګې لګیدلې وي لیکن هغه انسان و چې کله راغی دلته حکم خلیفہ ته نو د خلیفہ د حکم مخ ته یو د خپل ډال خپل توره خپل صغره چې کوم دی ابو عبیده تور کړه چې امین الامت ته زما سي فسالار زستا پوجي اوس په توحید نه وای چې زه لاړم بس وزستا پوجیم ته ما ته حکم کې زب عمل کوم ته زمانه مشوره واړې زه مشوره در کوم زه په خپل مشوره نه در کوم په خپل باندې نه زه ته سالاري او زه ستاج کې ما ته هاتي یعنی هغه سخت او داس دلته وګوره دې ته مؤمن ویل کېږي رحم او بینهم د کافر په مقابله کې به سخت دي ولیکن جنت ورته ویل زما کې مسکینان وي نه فقز الله بینهم الله به فیصله وکړي چې او ټیک و انک الجنه رحمتي ارحم بك من اشاء وانك النار عذابي اعذب بك من اشاء او دام یاد ساتي چې ولکلیکما علی ملؤها وملؤها ته زما رحمتي طالب ځا خلق راولم چې هغه زما خوخي عاجزان په قرانی او ته زما عذابي طالب هغه زورور او سرکش او باغیان نه ولم چې کوم زما بدی شي او ډکوم بدوانه دوانه بڑکیږي دوانه توجه د خلق سکو مزه داخلوم صحیح بخاری و مسلم نقل کړي دا حدیث وان ابي سعيد الخدري رضی الله عنه امراه سوداء كانت تقم المسجد یو تور خزوا یا یو تور ځوانو یو واری سعید بن مسیب رحمه الله ناسو ناغه وخت عبد الله بن مبارک ناسو ناغه وخت له چیرې یو سړی یو ځوان ناس دې رنگ ډېر تک تور دی ډېر خپنا سي چاپیر ګوري دا خستره سپین دي سوکسي سره دي دې به ډېر بد شکل دی وته ولې خپه بس وي خپه دی چې شکل می داسي دی او ته مخ په کې ته پته را چې په تورو کې الله تعالی کمال ته کم خلق رسول دي ترغه نه خبره لقمان حکیم د عمر فاروق رضی الله عنه غلام بلال رضی الله تعالی عنہ سعید بن مسیب رحم الله چې هغه د سید التابعین وی انتهایی درنګ تک تور پتا د پتر عطا ابن ابي رباح چې هغه یو چت تابعی دی درنګ تک تور پتا د معلومات سره تور سپین خړ او زیړ قداور او غیر قداور مالدار او غریب د الله ته مطلوب نه دی الله ته مطلوب پرهیزګار انسان دی ایماندار انسان دی یو سړی دی هغه پرنګ باندې ډېر خیسته دی او په خوې باندې خیسته دی او په عقیدم خیسته دی د الله ته محبوب دی یو سړی دی چې پرنګ باندې خیسته دی په خوې باندې خیسته دی خو لیکن هغه مشرک دی داغه عقیده برباد ده داغه طبيعت اندرونی چې کومه ده ګندره د الله ته مطلوب نه دی یو سړی پرنګ باندې تک تور دی په شکل صورت باندې بد شکل ته تخکاری لیکن هغه پرهیزګار دی الله ته چې دغه مطلوب دی دغه محبوب دی نور ته تور خزر یا ځوان دی جمعات پاکي د جمعات صفای نه کوي جمعات وردا کم خلک جمعات صفای کې نبی رسول الله فرمایي و چې کم کستا وخت له چې جمعات خیال سادي نو د په ایمان باندې کوم دی نو تا گواہی وکړي دی مؤمن دی د جمعات آبادی د جمعات تعمیر خو د جمعات خلک نه بندي اسنه جمعات جوړه او جمعات خلک بندي زمان زنه دغه نه یادې وره د جمعات آبادی سره سوچته د صفای داغه د آبادی داغه د تعمیر داغه د ټټي داغه د بلب داغه د چندې او داغه د منځګزارو سوچ ور سره دی چې خلک منځل ډېر راځي جمعات کې داسي تنظیم کې داسي سیستم کې داسي ارس برابر ساتي چې خلک منځل راځي په شوق باندې نو چې کله د جمعات سو خیال ساتي ته پوښه چې دا جنتی راو دی نه معلومیږي چې دا بډای او دا ځوان دوی به جمعات خدمت کوله جمعات په صفا کوله دا لار به خاطر جمعات صفا په خواني بډایګانی خځې ډېری خوي هغه به سار وخت را پاسې د جمعات چا پیر ماحول به صفا کوله اوس ټولې چې دنه هغه جنټلمین دي هغه چې مارکیټون لږ نور څنګه پیژني او دین خبرم نه دي چې چرته ماشوم ته وای چې ورشه حق د جمعات خو کې خزله مزله هغه لريګه
په خوانه خلک چې دین هغه سره سا علم ور سره کمو د آیات ساتي علم ور سره کم خو آداب پکې زیاتو د دې شذون لحاظات پکې وو او زموږ بدی کې دانش تره وسوک جمعه تر نه تاسو سوک شته چې هغه صفائی کې صفائی اهتمام کوي چرته دا کتري هغه جالي کې دا لري کما یا پاغو د سن بزي کې چرته نسواري مردار چې کنه نسواره چولې دي یا نسوار لري کما اخوای کما نسوار وړي جمعه کې چي اسخه خلې ته دي ګوره دا ورانه خلې دي ورکشه ته چې کما دې نسوار وړي په جمعه کې چي په خپل جب کې ولې نه چي دا سارا جب چې کما دې جمعه نه خره زموږ استاد محترم ویل یوازې امام بخاری ناسو او هغه په ګیره کې یو سپین ټکیو دا خبره شبیر احمد عثماني فضل الباری کې نقل کړی دا خو موږ سره په کتاب کې بل څه کې معنی دي شیخ صاحب د قول مطابق ناغه چخ چې کوم دین هغه کته واجو دي ناغه راوغه څه به ته جب کې واجو هغه دي چې عجیب دي انسان دي زما په ګیره کې به دي چې د الله په کور کې خوخته څوک په منځ راوالي ضربه چې کوم یختک منځ یو دا ته پته نشته چې لکه په جمعات کې یختک منځول ناروا دي ته به یختا چې بار ته وځه د جمعات اهتمام وکې صفائی وکې دا د هر مسلمان کار دی یوه محله نه د هر مسلمان کار دی او دا د ایمان نښه ده نو دی بوډۍ او دی تور الګ څوک یې پیژنیم نه بس راځي جمعات صفا کوي د جمعات اهتمام کوي نو ورک شو فقدها فقدهو الکم ورک شو دا بوډۍ ورک شو نبی رسول الله سو وخت تاسو کو بعد چې هغه بوډۍ نخکاری او هغه الګ نخکاری فقالو ماته ویا خو پاتشوي دی رسول الله ته فرمای افلا کنتم اذنتمونی و تاسو ما ته ویل ولې ناوې د شپې یا رسول الله پاتشوي فکانهم صغروا امرها او امره ولمنګ ویل چې بس ناشنا بوډۍ د سوکه پیژنیم نه موږ به سیده جنازه وکړو خخم کړه نو موږ زکه تاسو ته ونه ویل نبی رسول الله ماته قبر وخی چې کله قبر ورته خود لاړو پس صلی علیها عليه ثم قال ان هذه القبور مملوءه ظلم على اهلها وان الله تعالى ينورها لهم بالصلاه عليهم تاسو پتهشته دا قبرونه تیرونه ډکی زما جنازه زما دعا دا منور کوي لیکن اصل خبر وې دل اداره چې دوی خدمت کولو د جمعات ضعیفانو کمزوري او عاجزو د خلکو په نظر کې د صحابه په نظر کې د کمزوري ځکه چې د جنازه وکړه رسول الله به خبر نه کو د خوب نه شو را پاسوله نبی عليه السلام ودره او نبی عليه السلام ول چې نه دا هډه غټ خلق ته دا خو جدين د جمعات خدمت کوي ډېر عاجزان دي فقيران دي خدای د الله ډېر اوچت خلق ته او بیا فرمای رب اشعث اغبر مدفون بالابواب لو اقسم على الله لابره وای تاسو ته پته شته صحیح مسلم حدیث ده چې ډېر کرت یو سړی ډېر ګډ وډ وي ببر سره وي ګردالود وي او خلق په دکه کوي دلته مرزا په دې پروګرام کې ستای سنشتره دا پروګرام چې د پلان کې د پاره د سټ بوټ د پاره د کاټن جامې او وسلې تور واسکټه او وستای دا راغی د پاره د ودونه خلاله غرق پرک شو استا سنت طریقه به ختم شو شادي حال د جواده لاړو سنت ختم شو دا خبر یاد ساتئ په شادي حال کې چې کومه ډوډۍ خلق ورکې نو سنت ختم شو ځکه چې کومه ډوډۍ کومه ولیمه کې نبی عليه السلام فرمایي چې په دې کې مدعو مالداران خواصي بعضي خلک یو غریبانان پای کې پاتې وي عوام پای کې پاتې وي نو دا د رسم او د رواج د دکلاوي او د صنعت ډوډۍ د ولیمه نه ده ځکه خیر پکې نشته کله کې ډوډۍ وکا په کله کې چې غریبانان هم ته وخوري مالداران هم ته وخوري خپل مو خوري پردي مو خوري ته په واقع کې وګه چا سره موټر یې هغه له کارت ورکې چا سره موټر نه هغه کارت نه ورکې چې مالدار یې هغه له ورکې چې لک سټ بوټي هغه ورکې چې کاټن جامې هغه سیر جامو کې راغله هغه له بسني دا ډوډو حال له ولی ملاړه اوس په داخله حقيقي پدا کې کوي په شادي حالو کې کوي نو د نور سبا کې په اخر کې برسيان خلکو شروع کړي دي اوس چې کوم ده هغه برډ ډے پکې مناوي پښتون چې کوم ده لاړو خرق شو لاړو د يهود په چال باندې روان شو د نبی عليه السلام برډ ډے چانه مناوه یوم ولادت یوم وفات یو صحابي چانه دی مناو کړي ته خپل زوی څوک د ودونو چې کوم ده نو هغه برسي مناوي څوک چې کوم ده د بچو هغه مناوي څوک د لیډرانو هغه مناوي پس یو شیخونه ده یو عیب نه ده کوم عیب بیانې د سرنه والا ترخو پر عیب ده ټول هر څه چې کوم سنت خلاف دي ټول هر څه چې کوم د بدعات او رسومات د يهودو د هندوانو د سیکانو پر رسم باندې رواني شمه پکې ولګي کیک بکاټ کوي او بیا پکې خانه سشوتوي پرپوسانو پکې دا کوي
او دا دلګانو به راځي اوس به کې بیګا چا ویل په خال کې دله دی واغه د توهین رسالت ته د ختم نبوت هغه چې امز قایل نه وي یو دلوي په کې پیدا شوی دی نو دلته دومره نری دلا مخامخ راوځه د سره احکار چلګو دی جمعات لراشه یا بل جمعات کې پاسه ته پاسه چې تا ته پته ولګي چې خلک د بخره سور کې تر هغه تر پښتون پکړی کې اوسېږي او تر مسلمان پکړی کې اوسېږي او ته د اوسه دا خبره کې هندوانو کله ده د يهودو کله ده عیسایانو کله ده پته نه لګي الله دې خیر کې لاړه ټول خلک چې کومه ده غرق شو څوک په ځان اکشن نه اخلي پلان لاړو هغه بیکاره شو نشو ویلا بلټه کې وته مور لاړه دسي شو خاون چې کومه بے غیرت شو خزه چې کومه ده هغه دغه شاندي شو کوڅه غشت شو ټول هر څه کې ماحول ګډوډ شو سړی خپل لور ته دانه شوې د تاسو غوستري خپل خزي ته دانه شوې د تاسو غوستري خپل خور ته دانه شوې پلار چې دین هغه نه وځي او وځي پس پینو په توره ګیره به وځي نه وځي او دا باندې د تاسو غوستري ته زمالوره په دې کور کې اوسېږي ستا ټول وجود ښکاری دغه نشيب پراس کاری دې بیا د رحم دواګانی کوي د رحم دواګانی کوي څه د رحم دواګانی کوي د قهر دوا وکړي چې تمور سره غرق شي دا کور دی سره غرق شي تا خپل کور ته خپل قهر راوستره په خپل د عذاب چې کوم دین ور دي ورته کړه د کور ته اوس چې کوم په خپل چغي وباسي چې دا اور مړ کول په کار دي نه خو تعالی کولای دي نو چې تا ولګو نو څنګه مړ کې دا یا ساته ورته جنت ته دي خلقو د پاره نه دي شاغلي باغیانی هغه دي په هاش عریانی هغه دي شیطان د يهود ورونی دا په کور کې برسیان چې کوم مناويږي دا په کور کې د هندوانو د سیکانو د يهودي سایانو بدعات او رسومات چلیږي دا په طریقه کار دی رواني او د ځان ته پیغمبر سنت ته کې ماتيږي دا الله حکم دی کې ماتيږي او د مسلمان یم ابا ما دې الله رحم وکي رحم دې ګران زکه چې جنت چې کوم دین یو سړی به ډېر وتا د ښکاری څه شي ببر سره گردالود مدفوع بالابواب سو به دعوت ته نه پریدي نه ته په کې نه وروړه لري کېګا خو لیکن تا ته پته را لو اقسم علی الله لا بره او کده وی چې الله تعالی وستاره کور نن ورانه نو الله به ورانه نن دا کار کیږي زمادي قسمی په نوم د الله باندې کار وکړي تا ته به دي ښکاری لیکن نو باغ ډیر عظیم انساني د الله د پاره د پیغمبر د سنت نه روګردانی ما اختیار وي دا رو یو سنت پاتې کیږي اول د جمعه ته سنت پاتې شین بیا د کور سنت پاتې شي الکانو د جمعه سنت پرې خو درولې پرې دي څه چل سنت مؤکد ولې پرې دی 2 رکعات کې سلور رکعات کې د مانځنه بعد کوه کنه سوګه سلور سنت سوګه 2 سنت استاد ته 2 کول شي 2 رکعات سلور کول سلور رکعات ولې سنت مؤکد پرې دی د جمعه سنت مؤکد پاتې شو د کور سنت مؤکد خو ته سره نشي کوله د سره نشي کوله مپرې دی دا ورورو پاتې کیږي په اخر کې پرويزيان او قادیانان جوړيږي بیا به تاسو چې کنه په جمعات کې په قران کې اقیم الصلاه 2 رکعات مونږ کې بس خبره ختم بیا قادیانانو پرويزيان اقیم الصلاه باندې تیم باندې نو څه چلو شو هغه 2 رکعات مونږ کې بیا اقیم الصلاه 2 رکعات مونږ کې خبره ختم خصوصي تور باندې الکان چې کوم ځوانان د دوی عبادت ته د دوی جذبه ده الله ته محبوب دي چې کله دوی عابدانی دوی عبادت گزاري سنت مپرې دی د پیغمبر د سنت سره دښمنی مکوئ هر څوک چې د سنت بیانې په هر جامه او په هر شکل کې بیانې ده بمنه په خپل کورونو کې د سنت مطابق غیرتی او پښتون او نر او مسلمان ځوان دي ته ویل کېږي چې په کور کې ده د قران او د سنت خلاف کار کوي او د پیغمبر د سنت خلاف کار کوي د پاګه جګړه کوي هغه نه پرې دي دې ته ویل کېږي غیرتی رور دې ته غیرتی پلار وای دې ته غیرتی ورار وای دې ته غیرتی مسلمان او ځوان وای الله تعالی دې غیرتيان جوړ کړي دعا وکړي خپل وطن ته دعا وکړي پروردګار ډېر په مسایلو کې ګیر ډېر د بے غیرت خلکو بلاس کې ورغله د الٰه العالمین دې بے غیرت نه مخلاص کړي پروردګار غیرتيان مشران نه کې غیرتان لیډران نه کې غیرتيان چې کوم ورکران نه کې پروردګار غیرتيان ځوانان نه کې د غیرت نټک اسلام زمو قبول کې برابر کې پروردګار زمو د وطن محافظ او ناصر شي الٰه العالمین سم مسائل پریشانی دا ختم کې او د مظلوم کشمیریانو امداد او تعاون وکي پروردګار ټول دنیا خلاف ده الٰه العالمین خلاف نه یو موږ بس تاسو دعا کولې شو عاجز یو الٰه العالمین زموږ د عاجزانو په قرانو د دعا قبول کړي پروردګار د مسلمانانو د مظلوم مسلمانانو د غیب او غیبانه پروردګار امداد او تعاون وکړي پروردګار دنیا او آخرت هم خیسته کړي مشکلات هم حل کړي
څومره بیماران دي شفای کامله عاجله نصیب کړي، څومره قرضداري قرض نجات نصیب کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه